أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 رکو نمبر 4 آیات نمبر 38-39 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. څنګه چې مخکې آیات کې نو هغه تیر شولو چې په ورځ د قیامت باندې دی په خپل ځان باندې په خپل هم گواهی وکي چې آو مونږ گمراهان ولو مونږ کافران ولو بهشکه مونږ ته نو هغه کفر کړه اعتراف وکي. نو چې کله اعتراف وکي نو اعتراف کولو نو ورستو الله جل جلاله بدی ته وی ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. تاسو داخل شئ چې نو هغه په هغه جماعتونو امتونو کې چې هغه تیروتلي دي تاسو نه مخکې د انسانانو د پیریانو نه اورته نو تاسو د هغوی سره هم په دغه اور کې داخل شئ. نو بیا به د دوی دپاره چې نو هغه دغه فیصله چې نو هغه وشي چې چا هم د الله رب العزت نافرمانی کړې ده کفر اختیار کړی دی نو څنګه چې مخکې خلک ول نو تاسو هم هغه شانتي کفر وکړو نو د کفر په اعتبار سره تاسو دواړه یو شانتي یې نو چې کله تاسو دواړه د کفر په اعتبار سره نو هغه یو شانتي نو څنګه چې د هغوی جهنم ته تللیو دغه شانتي تاسو سره هم جهنم ته لاړ شئ. اوس دې ځای کې اکثر بعضې خلک چې نو هغه دا خبره کوي کم چې ملحد قسم خلک وي نو د هغوی چې انسان خو جهنم ته لاړ شي د سوځې جدا خو د حده پورې صحیح د سړی منلی شي خو اوس چې کله پیری چې نو هغه جن هغه چې نو هغه په اور ته لاړ شي نو د دوی خو تخلیق د اور نه شوی دی دی خو د اور نه چې نو هغه پیدا شوی دی نو په اور کې که دی واچولی شي نو د بس عذاب نه محسوسېږي ځکه دا خو هم یو جز د اور دی اور د اور سره یو ځای شو. نو د هغې یو جواب صحیح خو عقلي دلیل نه یو صحیح نقلي خو نقلي دلیل به مونږ وایو خو په نقلي دلیل باندې اکثر څوک دا نه کوي بعض وخت کې اکثر عقلي دلیل د ساده سړي یو خبره دام ډېر بهتري نه. نقلي دلیل نو هغه خو دا دی چې الله رب العزت دغه نو هغه د دوی دپاره دا کړی دی. حدیث مبارکه کې راځي صحیح مسلم او صحیح بخاری روایت نه مفهوم دا دی چې د جهنم اور نو الله پاک ته شکایت وکړلو چې الله زما د بعضې حصې بعضو نه رچنې نو هغې وخوړلو. الله رب العزت ورته سید ته یو سا واخله نو چې هغه سا یې واغستو د ګرمۍ دا کم تپش کمه ګرمۍ چې محسوسېږي نو دا د هغه جهنم هغه سا را بهر کول دی. دغه شانتې بلې حصې چې نو هغه زمهریر پریاد جهنم نه چې وکړو چې الله زوی چې نو هغه زما د یخوالي بعضې چې نو بعضې وخوړلو نو د هغوی ته چې نو هغه هم د سا اخیستلو اجازت میلاو شو. دغه شانتې بل حدیث مبارکه کې راځي چې د جهنم اور دا د دنیا د اور نه 69 درجې چې نو هغه زیات ګرم دی. نو چې کله پې هغه سیوا شو نو دا ورکوټې اور دا خو به په طریقې ولا چې نو هغه ته تکلیف محسوسېږي. خو د دې نو هغه ذخیرة الجنان کې مخکې نو جن نمبر 3 کې غالبا آل د تیر شوي په هغې کې نو هغه یو مثال ذکر کړی. دغه شانتې یو مناسب ډېر شی دلیل وي اکثر بعضې خلک دلیل نه هټ کر چې نو هغه دا غواړي هغه چې کله داسې خبره کوله جو هغه وی صحیح ده تو نه منې وی نه زه دا نه منم چې خاورې نه انسان جوړ دی دی واپس نو هغه خاوره کېږي د جهنم اور ته نو خاوره اچولی د باندې خو اثر نه کېږي پیری چې نو هغه ور ته لاړو نو په ده خو اثر نه کېږي هغه وی صحیح ده یې نه کېږي هغه داسې لاړو یو مضبوطه لوټه یې راواغسته جو هغه دغه کس له ځای نو هغه سر له را پرېښوده اوس چې ولې هغه مضبوطه لوټه سر له را پرېښودله جو هغه سره مات کو جو په جنګ وسره شو تا چې نو زما سره وی ولې مات نو هغه جنګ کې
تا خو چې کم شي د کم شي نه په جوړ شوی وي نو د هغه په هغې اثر نه کوي. نو د انسان تخلیق هم د خاورې نه شوی دی. بابا آدم علیه السلام الله پاک د خاورې نه پیدا کړی. الله د هر انسان باره کې وایي منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. ته هم ما د دې خاورې نه پیدا کړی نو بیا په تا خاورې ولې اثر وکړو؟ تا ته ولې تکلیف در کوم؟ نو هغې ته ګورې نه چې دا یې راباندې راماتې ته چې کم دی چې تکلیف یې در کړی. دغه شانتې ما تاسو ته چې بعضې د عمیق کس نو هغه دغه خبره د هغه غفیل ډېر معتبر وي. نو دغه شانتې جهنم پیرې چې نو هغه د اور نه پیدا شوی دی خو دی هم هغه سزا چې نو هغه محسوس کوي لکه څنګه چې انسان د خاورې نه پیدا شوی دی په خاوره ولګي دی د هغې تکلیف محسوسوي. نو الله وایي د هغې کې داخل شي کلما دخلت هر کله چې داخل شي امتن یو ډله یو قوم لعنت اختها نو د هغې په شان چې بله ډله وي نو هغه پې لعنت کوي. اخت اصل کې عربی کې ویلی کېږي خور ته. دلته مثال او مرګستیا دې مراد دی. یعنی د دې په شان چې بل یو قوم وي چې د هغوی مخکې کفر اختیار کړو او د هغوی د خپل کفر په سبب باندې جهنم ته داخل شوي او دوی د دغې نورو خلکو دپاره د دغې کفر باعث جوړ شو. نو چې کله دغه مخکینی خلک د هغوی تلي شاته پسې دا نور چې نو هغه جهنم ته لاړ شي کم چې متبعین ول چا چې تابعداري کړې وه نو دوی چې اوس کله جهنم ته لاړ شي نو دوی چې څنګه هلتې د هغوی ویني نو دوی به ورته بدې ردې شروع کړي. لکه څنګه دنیا کې چې نو هغه سړی اکثر د یو کس په وجه باندې چې نو هغه یو کار وکړي یو غلط کار کردار څه شی ادا کړي او بیا د هغې په وجه باندې چې نو هغه جیل ته ولګي. نو سړی لاول مخکې چې چارج کړی هغه لاړ شي بیا د چا په لمسه چې دغه کار کړی جو دی ورسره ومنیسي دی هم پوځي نو دی بیا د هغه چې هلتې کله وایي نو چوتېږي او لګي او بدې ردې چې نو هغه ورته وایي چې ستا د وجې نه زه دلتې رالم. نو دوی به هم چې کله جهنم کې الله وایي دغه شانتې یو ځای شي حتی اذا ادارکوا فیها جمیعا دوی چې ټول کله په دغه جهنم کې یو ځای شي قالت اخراهم لاولاهم نو دا وروستنی چې کم جهنم ته راشي نو دوی به مخکې چې کم جهنم ته رسېدلي هغو ته به وایي چې په تاسو د لعنت ستاسو د وجې نه چې نو هغه موږ دلته رالو او بیا به وایي چې ربنا ای رب زمونږه هؤلاء اضلونا دې خلکو مونږه ګمراه کړي ول فآتهم عذابا ضعفا من النار دې له چې نو د جهنم دو چند سزا چې دی نو هغه ورکړه ځکه دوی مونږ هم چې نو هغه بېلارې کړي ول. الله رب العزت به ورته وایي چې قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون تاسو کې د هر یو سړي دپاره چې دی نو هغه دو چند سزا ده خو تاسو پې پوهېږئ نه. ځکه چې نو هغه قرآن کې الله جل جلاله فرمایي سورت نبا کې راځي اکثر مونږه مازه کې چې نو هغه هم وایو الله رب العزت وایي فلن نزیدکم الا عذابا مونږ به تاسو له سیوا نه کو سیوا چې نو هغه د عذاب ده. جهنم کې به سیکنډ په سیکنډ لمحه په لمحه هر ورځ به هر ټایم به چې نو هغه سزا د مخکینۍ نه تیزېږي. دنیا خو ترتیب دا دی چې بچا باندې سزا وخېږي څوک چې دی نو هغه قیدخانې ته لاړ شي نو د دغې نه وروسته لاول دله سزا ورکوي ډېره بیا د چې کله په ده باندې جیل وخېږي ډېر عمر شي نو بیا ول تعلیم ورکوي دی چې څه غواړي هغه کوي که ونه زده کول که غواړي نو هغه وله کوي د ده په سزا کې تخفیف راشي ان تر دې چې داسې وخت به کې راشي چې دله د سره سزا ورکوي هم نه. الله وایي د آخرت جهنم د هغه قیدخانه الحفیظ علما د الله چې زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي هغه به وایي د دې په عکس باندې هلتې به د یوې لمحې نه بلې ته یوې ورځې نه بلې ته چې نو هغه سزا به سوا کېږي په هغې کې به تخفیف نه راځي څنګه چې مخکې صورت بقره کې تېر شو لا یخفف عنهم العذاب د دوی نه به عذاب کې سپکې چې نو هغه نه کېږي کموالی چې نو هغه به نه شي ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهېږئ ځکه چې نو هغه ته په خپله سزا کې دومره ګرفتار وي چې تا ته د بل سړی احساس نه کېږي. آیات نمبر 39 کې الله رب العزت فرمایي وقالت اولاهم لاخراهم نو بیا به دغه وړمبنۍ چې نو د دویمې ډلې ته وایي فما کان لکم علینا من فضل ستاسو چې نو هغه په موږ دا شکایت وکړلو موږ چې نو هغه الله پاک ته وښودلو الله ته تاسو چې ربنا هؤلاء اضلونا دې چې نو موږ ګمراه کړو دوی له دو چند سزا ورکوي ستاسو دغه شکایت اس کار چې نو هغه ونه کړلو ولی ماله چې نو هغه تاسو د خوم زموږ باندې څه فضیلت حاصل نه شو داسې غوا نه شو چې تاسو په موږ باندې شکایت وکړلو او د دغې شکایت په وجه باندې ستاسو په عذاب کې تخفیف رالو موږ ته هم هغه شانتې سزا میلایږي تاسو ته چې نو هغه هم دغه سزا میلایږي نو ستاسو شکایت څه فایده وکړه قالت اولاهم لاخراهم نو دغه وړمبنۍ دا به د بلې وروستنۍ ډلې ته وایي فما کان لکم علینا من فضل تاسو را په موږ باندې څه فضیلت نشته فذوقوا العذاب
نو وسکه تاسو عذاب لره بما کنتم تکسبون په سبب د هغه چې تاسو کم کسب کولو. نو دینه معلومه ده شوله چې انسان په دې غلط فهمي کې نه پریوزي چې ما د پلان کې چې دا کار وکم، ما چې نه نو هغه پلان کې ته قتل ځکه مې دا ګناه وکړو، ما ته پلان کې ویلو چې نه نو هغه د سپما ما پسې راشه، ما د پلان کې د وجنه چې نه نو هغه دا طریقې اختیار کړو. الله وی هر انسان لما عقل ور کړی، شعور می ول ور کړی، پوها می چې نه نو هغه ول ور کړل. نو چې کله هر انسان لما عقل شعور او پوها ور کړی دا نو دی په خپل دغه شعور عقل په بنا باندې الله پاک نسی کده ښه عمل کړی الله به ولا خبر لور کوي، کده بد عمل کړي نو داغه به ته بد عمل ملایږي. الله دې مونږ ته عقل سلیم نصیب کړي. قال دخلون اویب الله تعالی چې داخل شي فی امم په هغه جماعتونو امتونو کې قد خلت چې تیر شوی دی من قبلکم ستاسو نه وړاندې من الجن د پیریانو نه ول انس او د انسانانو نه په نار په اور کې کلمہ دخلت هر کله چې داخل شي امتون یو ډله یو قوم لعنت اختها نو لعنت بو کې په دې باندې د غشن بل یو ډله حتی تر دې عزت دار کو کله چې یو زی دی فیها په دغه جهنم کې جميعا ټول قالت نو اوای با اخراهم ارستنی ډله دی تل اولاهم چې نو هغه د اړم بنو په بارکی ربنا ای رب زمونږه ها اولای دې کسانو اضلونا گمراه کړو مونږه فاتهم پس ور کړی دوی ته عذابن عذاب زفن دچن من النار د اورنا قال نو اوی الله پاک لكل د هر یو د پار زفن دچن سزا ده ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ. وقالت اولاهم او ابای چنن اڑم بنی ڈلل اخراهم ارستنیتا فما کان لکم نشتیتین استاسو علین پمونگ باند من فضل سپزیلت غروالی فذوقوا العذاب پس وسکی عذاب لرا بما کنتم تکسبون پس سبب دا آغی چی تاسو با کسب کولو.